السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په سایفر کیس کې د عمران خان د بیګناهۍ خبرونه هر طرف نه روان دي. ځکه اسلام آباد های کورټ شپږ ججان صاحبان چې کوم دی غي سپریم کورټ جوډیشل کونسل ته یو خط لیکلی دی. په دغه خط کې اوس د ججانو صاحبانو څخه خبرې لیکلي دي. په هغه باندې مکمل تفصیلا خبره کو. دا خط د سپریم کورټ ټول ججز د پاره لیکل شوی دی. سپریم کورټ کې چې څومره هم ججز دي تقریبا 8 ججان د غي د پاره دا خط لیکل شوی دی. د اسلام آباد های کورټ ججانو لیکل دي. اسلام آباد های کورټ کې اصل کې 8 ججز دي. 2 ججانو په دغه خط کې خپل شرکت نه دغه کړي او شپږ ججز چې کوم دی خط لیکل دي. اوس دا خط چا د پر لیکل شوی دی؟ پاره کې چیف جسټس قاضي فیض عیسی دی. نور پکې 2 سینیئر ججان صاحبان دي. د پېښور های کورټ جج صاحب دی پکې. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق ته پکې دا خط دی کسانو ته لیکل شوی دی. په دې خط کې دا لیکل شوی دی چې مونږ آزادانه کار نشو کولای، مونږ ډېر خپل فیصله آزادانه نشو کولای. ډېر د افسوسناک خبرې پکې لیکلي دي چې اخر به څه کیږي چې لکه موږ ججان صاحبان یو او موږ آزادانه فیصلې نشو کولای. په دې خط کې دا تپوس هم شوی دی چې موجوده حالات کې به زموږ رول څه دی، زموږ کردار څه دی په موجوده حالات کې چې موږ آزادانه فیصلې نشو کولای، نو زموږ څه رول شو. جی په دې خط کې دا کوېسچن هم د سپریم کورټ ججانو صاحبانو نه د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو صاحبانو دا کوېسچن هم کړی دی. اصل کې دا خط د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو صاحبانو لیکلی دی. په اسلام آباد های کورټ کې ټوټل 8 ججان صاحبان دي. شپږو پکې دا خط لیکل دي او 2 چې کم ججان صاحبان دي پکې دا خط کې نه دي شامل. چې کې یو میا ګل حسن صاحب د چې کم د عمران خان سایفر کیس هندل کوي او یو پکې جسټس عامر فاروق دی. جسټس عامر فاروق هم د عمران خان ډیر زیات کیسونو کې انوالو دي. نو د 2 ججانو نه علاوه نور چې څومره هم د اسلام آباد های کورټ ججان صاحبان دي ای دا خط د سپریم کورټ ججانو صاحبانو ته لیکل دي. بل پرون د سایفر کیس سماعت هم شوی چې دا سماعت بیا په نیمه کې ودرېدو. وجه صرف دا خط ور دی خط په وجه باندې دا سماعت نیمه کې ودرېدو او په دې دا خط چې کوم دی په میډیا باندې د خط حواله سره ډېر غټ بونچال هم روان دي. ججانو صاحبانو خط کې صفه لیکلي دي چې مونږ باندې پابندي لګېدلې ده. مونږ مطلب مونږ ډېر زیات مسایل دي را روان وخت کې په دې خط باندې ډېر زیات میډیا هم تنقیدونه کوي، څوک په ډیبیټ کوي او ډېر زیات اهم کردار د خط د عمران خان په کیسونو کې هم ادا کول شي. جی خپل پرون اډیاله جیل کې عمران خان صحافیانو سره ملاقات هم شوه دي چې په دغه ملاقات کې عمران خان صحافیانو سره خبرې کړې دي. عمران خان نه صحافیانو تپوس کړو په دغه ملاقات کې چې رانا سنولا استا حواله سره داسې قسمه خبرې کړې دي. په هغه باندې الډي مونږ بیا یو ویلوګ هم جوړ کړو چې رانا سنولا د عمران خان باره کې څه ویلي دي. هغه عمران خان باره کې دا ویلو چې د موږ له خطر ده او تر سوچ دی ژوند دی تر سوچ د وجود وینو موږ له خطر ده. جی نو دې حواله سره ججانو د صحافیانو عمران خان نه تاسو کو چې رانا سنولا خو تاسو پسې داسې خبرې کړې نو دستا د حواله سره څه خیال دی؟ نو عمران خان ورته وی چې رانا سنولا یو مافیا دی، هغه تعلق مافیا سره دی او زه یو سیاسي سړی یم. خلکو ته د سیاست په میدان کې شکست ورکوم، خلکو ته د سیاست په میدان کې چیلنج ورکوم. زه چا سره پرسنل زیاتیات نه کوم، زما چا سره پرسنل خبرې نشته، زه په چا پرسنل اٹیک نه کوم. ما سره دی په سیاست کې د سیاست په میدان کې مقابله وکي. څنګه مې چې سره په 8 فروری باندې مقابله کړي او په 8 فروری کې می غټ شکست ورکړو، نو داسې در سره یو ځل بیا مقابله وکي. زه پرسنل اٹیک پچانو کوم، زما کاغه سره مخالفت ته په سیاست باندې، نو دا غلم په کار دی که ما سره مخالفت لري نو په سیاست په میدان کې ما سره مخالفت لري. په ما د پرسنل اٹیک نه کوي، په ما د پرسنل حمله نه کوي. دا عمران خان صحافیانو لویلی جی په پازیټیو جواب ورکړی دی. خا عمران خان دا هم وی چې ما د ټول عمر کې د ساتي خو زما د پارټي چې څومره هم کارکونان بېګناه گرفتار دي نو هغه د ریلیز کړي شي، ایله د رهایی ورکړي شي. زه ټول عمر په جیل کې کېدو ساتي خو زما کارکونان دي رها کړل شي. عمران خان دې چې هم یو ډېر غټ همت شو کړی. دا خبرې پرون صحافیانو سره پاډیاله جیل کې شوی. په دې ویډیو کې دا 2 اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.